ډیرو معززو الله تعالی مو سلامت لره، خوشحال او کامیاب لره. زنانه په حمل باندې بچی شي او بیا دا زنانه یعنی مورکه د دغه بچی سره کوم قسم مشکلات برداشت کوي چې هغه یو الله په هغې باندې پوهیږي. ځکه الله تبارک وتعالی اجرم داسې حامله بیبیانو لا ډیر زیات ورکوي. کله چې د حمل د بچی د پیدایش هغه راشي نو حقیقت دی چې یو سخته مرحله وي او په حدیثو کې راغلیم دي چې د ژوندي شهید قدر دې ته ثواب ملاویږي. یعنی چې دا بچی پیدا شي او کوم تکلیف دې ته ورسیږي دغه تکلیف باندې دې ته شهید قدر اجر ملاویږي. دا غټه خبره ده. دویمه خبره ده چې دې دپاره روحاني علاج څه دی. روحاني داسې علاج چې ځکه چې اکثر زنانه په غټو اپریشنو باندې په دې باندې وشي نو د دې دپاره مجربه وظیفه چې کومه یو وظیفه خو زه خپله باندې خوږ شی پې دموم او هغه دا وي چې اخرج بسم الله الرحمن الرحیم اخرج ایها الولد من بطن ضیق الى ساعة الدنیا. یو خو دا ده چې اووه وارې پې ووایي او بیا ورپسې درود شریف ووایي بیا یې چوف کې ګوړه وي چینی وي. او دویم د قرآن عظیم الشان سورة انشقاق اولنی 15 آیاتونه اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. دا 15 آیاتونه چې دي مخکې وروسته ورته درود شریف ووایه او په ګوړه باندې چینې باندې په خوږ شي دم کا دغه حاملې زنانه لی ورکه. انشاءالله که د دې اپریشن ډاکټرانو صاحبانو ورته لیکلی وي رب العالمین به د دغه کتاب په خاطر باندې مشکل اسانوي. دا یو بهترینه وظیفه ده چې تاسو په وړاندې ذکر شوه. الله مو خوشحاله لره. جزاکم الله خیره.